مونځ کې د مونځ د شرایطو یو دا دی چې قبلې طرف ته به مخ کې شرایط دي. دوه قسمه خبره ما مخکې ذکر کړی و چې یو ته وایي رکن، یو ته وایي شرط. داخل الشی او خارج الشی، یا به یو شی په مونځ کې دننه داخلي او یا به یو شیز د مونځ نه بهري. که داخلي شرط رکن او که بهري شرط. ځکه شرط الشی خارج الشی، شرط د شي دا خارج د شیز نه. شرط د یو شي دا د شیز نه خارجي. نو قبلې ته مخ کول دا د مونځ د بهر دي. کله چې ته ودرېږې نو قبلې طرف ته به مخ کې، نو دا شرط و. قبلې طرف ته مخ کول، قبله بیت الله. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په 11 کال باندې د معراج سفر وکړو. هلته 15 منځونه فرض شو. د دې نه مخکې د جبرئیل په واسطه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 2 منځ ورکړی شوي، یو د سحر منځ او یو د مازدیګر منځ، د ورځې اول وخت او آخر وخت. بیا 15 منځونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په معراج کې ورکړی شو، او د هغې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د دې اوقات مخودلی شو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله 2 ټیمه مونځ میلاو، په مکه مکرمه کې به نبی علیه السلام مونځ کاو، نو د رکن الیمامي خواته به اکثر ودرېدو، هر طرف ته مونځ کړی د کعبې نه، خو د رکن الیمامي څخه به ودرېده. حجر اسود، کعبه، بیت المقدس، دا ټولې قبلې به د نبی علیه السلام په وړاندې باندې راتلې. وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا. قرآن مجید کې الله رب العالمین دغه حکم فرمایل. اعتدال څه وجه وه؟ اعتدال وجه دا و چې نبی علیه السلام هر قبله خپلې مخې ته راوستې ده، یو معتدل نبی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبله مخې ته ده، کعبه هم ده او بیت المقدس هم ده، یعنی دواړو قبلو ته نبی علیه السلام مونځ کوي. په داسې طریقه به اکثریت ودرېدو، عمري نه اکثریت. د قبلې په باره کې بیت المقدس چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابراهیمی اسماعیلی ابراهیمی دی، په دې وجه باندې د هغه شوق بیت الله ته. اور ابتدا کې نبی علیه السلام 14 کاله مونځ کعبې ته کړلی، بیا 2 کاله بیت المقدس ته کړلی په مدینه منوره کې، یعنی 14 یا 18 میاشتې چې دلته په 3 نمبر روایت کې راشي. اور د هغې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام باقی عمر مونځ بیا بیت الله ته کړلی. نو د نبوت په 30 کاله کې نبی علیه السلام 21 کاله مونځ بیت الله طرف ته کړلی، 21 کاله او صرفاسه، اور 14 میاشتې مونځ بیت المقدس طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام کړلی. یهود او نصارا دیو ځان ته یعقوبی ابراهیمی ویلو، نو د دیو بیت المقدس طرف ته مخ کاو، ځکه بنی اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی، او د هغه په اولاد کې یهود نصارا دا دواړه راغلي. نو دیو به مونځ بیت المقدس طرف ته کاو. په هغې کې هم د یهودو قبله بیت المقدس او د نصاراو قبله د بیت المقدس څخه یو پوله ده چې په هغې به عیسی علیه السلام ودرېده، داسې راغلي غالبا سخیره ورته وایي، هغې طرف ته به یې کاو. په بیت المقدس کې دننه ده. د دیو په خپله په قبلې کې اتفاق نه و. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، 2 فارا 4 نمبر آیات کې الله د دې ذکر کړلی. دیو د یو بل د قبلې هم موافق نه دي، خلاف دي. مشرکان د یهودو سره مني، یهودي د مشرکانو سره مني، نصارا د یهودو سره مني. یعنی بیت المقدس داسې نه و چې نصاراو یهودیانو دواړو به دې طرف ته مونځ کاو، بلکې په دې کې هم د دواړو اختلاف وو. نو مسله به ذهن ته راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله 15 ټیمه مونځ ورکړی شو، اوقات هم ورته وښودی شو، او رسول اقدس صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مونځ کاو. بیا چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
د الله د طرف نه حکم دا راغی چې ته بیت المقدس طرف ته مونځ کوه. د بیت المقدس طرف ته نبی علیه السلام ولې مونځ کاوه؟ فدې کې علت او وجه څه ده؟ نو تورات انجیل کې د نبی علیه السلام یو صفت دا و نبی القبلتین، د دوو قبلو نبی. نبی علیه السلام په بیت المقدس ته مونځ کاوه او کعبې ته مونځ کړو. نو الله هغه علامه رښتیا کړه. اسنه چې يهود نصارا په نبی علیه السلام پسې بیا پروپاګاندا ونه کی چې نعوذ بالله دا هغه اخیری نبی نه دی، ځکه دا هغه صفت خدا لري چې نبی القبلتین دوو قبلو ته مونځ کوي، ام به اسماعیلی قبله ته مونځ کوي، ام به یعقوبی قبله ته مونځ کوي. او دا خو صرف اسماعیلی قبله ته مونځ وکړو، یعقوبی قبله ته مونځ نه کو. دی وجنا الله جل جلاله نبی علیه السلام ته حکم ورکړي نبی ته قبله د بیت المقدس ته مونځ وکړه او په قبله د کعبه مونځ وکړه. نو رسول الله 14 یا 19 میاشتې د برا په روایت سره کوم چې د بخاری نه روایت شوی دی بیت المقدس طرف ته مونځ کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم. بلکې 14 یا 19 میاشتې مو آیا دا وایي چې په مکه کې نبی علی السلام عمومي طور څنګه کعبه ته مونځ کاو د سبه بیت المقدس طرف ته مخ کاو. لا نفرق بین احد من رسلی. په ایمان راوړو کې نبی علی السلام مونږ هیڅ فرق نه دی کړی، صحابه هیڅ فرق نه دی کړی. بیا نبی علیه السلام چې کله هغې طرف ته وړاندې شو مخې واړو بیت المقدس ته، نو یو ځل بنو سلمه کې یو صحابي وفات شو. دا هغه صحابي نوم بشیر بن برا رضی الله تعالی عنہ. پیغمبر خدا د هغه جنازې ته لاړ. رسول الله جنازه چې کله وکړه ماسپښین مونځو راغه د بنو سلمه په مسجد کې مونځ ته ودرېدو. نو قرآن کې الله دا وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. خواهش د پیغمبر خدا او د اصحاب مصطفی دوانو داو چې منګه کعبه طرف ته مونږ وکړو. الله د طرف نه ورته د مونږ په مابین درمیان کې حکم راځي 2 رکعات رسول الله کړلی. په دغه ټیم کې په وحی رااله چې تخپل مخ قبله طرف ته واړوه. منګ ته ستاره زله پته وه چونکې منګه هغه علامه رښتیا کوله کوم چې یهودو نصاراو ته په کتابونو کې ورکړی شوې ده، د اهلی کتابو په کتابونو کې موجود ده چې محمد مصطفی نبی القبلتین دی. په دې وجه باندې هغه علامه رښتیا شوه. ته د دوو قبلو نبی وګرځېدې. اوس چې ستا کومه خوښه ده، ستا د صحابو کومه خوښه ده، موږ بیت الله طرف ته مونځ وکړو. لہذا مخونه راواړوئ، بیت الله ته د نن نه بعد مونځ کوئ. الله دغه آیات را نازل کو. رسول الله علیه السلام 2 رکعات مونځ کړل د بنو سلمه په مسجد کې دی. 5 کیلومتر د مسجد نبوي نه لري دی. 2 رکعات مونځ کړل. په 2 رکعات کې ورته حکم راغی نبی علیه السلام مخ راواړو کعبه طرف ته. صحابه کرامو ته پته ولګیده چې پر رسول الله وحی رااله او الله قبله بدل کړه، واپس بیت الله ته واړوله. تمام مخ په نبی علیه السلام پسې راواړو او کعبه طرف ته باقی 2 رکعات مونځ وکړو. دا د هجرت 2م کالو او د شعبان میاشت و، د ګرمۍ موسم و. څه کتابونو راغستري چې یهودو دا پروپاګاندا بیا وکړه چې دیو ګرمۍ سوځول سترګې ولا بریښولې نه دو بیت المقدس د طرف نه کعبه ته مخ واړه. او چا به دا ویل دا دې د پار راولیدل چې زمونږ یهود ځان طرف ته مایل کی او وس واپس واوړي د څنګه نبی دی. یعنی په نسخه باندې اعتراضات کول. او څه خلکو مشرکانو دا ویل چې وګوره اول زمون قبله بد وګڼل، نعوذ بالله مخې ته واړو بیا ورته بیرته راواوړي. دا همیشه د مخالف کاری. یعنی په نسخه باندې یو قسم اعتراض په هغه دور کې اوچت شو. نو مخکې اوله فاره کې الله د دې جواب کوي ما ننسخ من آیه او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. اره دا ازمکه خدا الله ده، اسمان خدا الله ده، په هر شي قدرت د الله ده. بیا الله ته څه ضرورت ده چې استانه مشوره علی په خبره کې داغه خوخه ده قبله بدلی قبله نه بدلی خپل نبی ته نسخه راولي نسخه نه راولي. که نسخه راولي نو الله بهتر ورکي. په نسخه کې الله امت ته بهتر ورکي. نسخه وای بدلتا. د دې ټیمه پوری د دې مسلې
په دې کې د خلکو پیدا وه وس د دې نه زیات په دې بله کې پیدا د نو نسخه راشي ډاکټر صاحب دوایي ورکوي مریض ته 10 ځل به زما علاج کې وس قمقل مزدور قمقل مریض به راشي ډاکټر ته به وایي تا چې زه 10 ځل بوتلم راوستم او په 10م ځل راته وایي چې اوس بس دا اخري دوایي شوه ختمي ته ورسره دا ستا ختمي دوایي شوه دې نه بعد ستا علاج مکمل شو دا دې راته په اول ځل ولې نه لیکله چې 10 ځل دې رانه پیس اخیستو ډاکټر به ورته وایي بېوقوفه په خبره ځان پوه که 10 ځلونه بغیر ستا علاج نه کېدو اول ستا جسم له دا لازم و بیا دا و بیا دا و وس اخیری ځل لسم دا دی دغه شان الله جل جلاله د خلکو طبیعتونه برابري نو اول ځل ورته حکم په یو طریقه بیا په بل طریقه بیا په بل طریقه په تیر اخیره باندې ټول منسوخ شي یو حکم امت ته پاتې شي دا یو بیل طولانی موضوع ده پندتان دیانت سرسودی په دې اعتراضات کړل او قاسم نانوتی ورته انتصار الاسلام کتاب لیکل رحمت الله علیه هغه جوابات ورکړل نو قبله بیرته کعبه وګرځیده او کعبه چې دا بنیادی مقام او ځای دی بنیادی مقام او ځای کعبه ده مکه دا د مور په خېټه کې هغه نالی ته وایي چې بچي د پکې خوراک راځي دا ډېره برکت واله څنګه چې بچي ته خوراک نه راځي په خېټه کې په دغه نالی باندې د مور په خېټه کې په رحم کې بچی نشي پاتې کېدی داسې که کعبه په ځمکه باندې نه نو په ځمکه باندې به یو سیز هم پاتې نشي دا د انوارات یو بیل ځای دی استقبال القبله بیا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دویم روایت کې چې کوم دریم کې راځي مکمل منز قبله بدل شوی د ماسپخین په منز کې ده او مکمل منز چې قبله طرف ته اولنې شوی د هغه په مسجد نبوي کې دیو جن برا په خپل روایت کې وای چې وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وسلم معه چونکه شاهد کې دی چې برا بنو سلمت جنازې ته نو تل نو هغه ته پته نه و چې قبله ته بدل شوی ٹھیک ده باقی مکمل منځ د برا مراد دی چې دا په مسجد نبوي کې نبی علی السلام د مازیګر منځ او بیا په دغه وخت کې په مدینه منوره کې د مسلمانانو 9 مسجدونه نو ار یو ته په خپل ټیم پته لګیده د اعلان بنه کېدو چې نسخه رااله نو تاسو باب دی په استقبال د قبله طرف ته مخ اړول چې کله ته قبله معلومه او مخ ورته وانه نو په دغه ټیم کې د انسان منځ نه کیږي ځکه شرط چې دی د دینه بغیر یو سیز نه قبلیږي کله چې شرط خارج شي د شینه نو شی پالتو شي او داس شرط دی د پاره د منځ نو منځ مشروط دی او داس شرط سره وس کا داس شرط نه موجود نو مشروط نشي مونږ کېږي تفصیل په حدیثو کې کو عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس مقدس والكعبة بين يديه رواه احمد وابو داود اسناده صحیح نبی علیہ السلام په مکه کې بچ منځ کاو نو بیت المقدس طرف ته به منځو کعبه به مخې ته او بیت المقدس ته مخکې ما تفصیل وکړو وعن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه الشيخان قباء ته کس راغی او هغه خبر ورکړ د سار منځو اے قباء والاو پیغمبر علی السلام باندې شپې وحی راغله چونکه دا کاسو چې د همیشه لپاره د قباء نه براتو او د سحر منځ به د پیغمبر علی السلام سره په مسجد نبوي کې ادا کا د پیغمبر علی السلام د مسجد څخه چې کم صحابه نږدې وسیدا هغه ټول به تهجد ته پاسېدو او د منځ د حقوق نه داده چې په کم ټیم کې خلک ډیر راضي په هغه ټیم کې منځ وکړي شي په کم ټیم کې خلک ډیر په هغه کې منځ وکړي شي لکه موږ په رمضان المبارک کې د سحر منځ وختي کو د دې وختي والی وجه دا ده چې کته لیټ کې نو خلک به د سحرین بعد واپس اوده شوي نو سحر په منځ کې به غاڼه نه
او که وختي وکړي نو ګڼه به دغه شان خلک به د پیغمبر علیه السلام د مسجد خواته چې کوم اوسېدو او تهجد ته پاسېدو په دې وجه به نبي علیه السلام د سحر مونځ په تیاره کې کا وختي به کا په مسجد نبوي کې. نو دا صحابي به ورته د قبا نه راته مونځ به ورسره سحر کاو. بیا چې دا کله واپس قبا ته ورسېد نو د قبا په مسجد کې صحابه هغه ټیم مونځ کوي. دلته یو مسله ده چې مسجد نبوي او حرم شریف په دې کې د سحر مونځ وختي وکړی شي نو په دې اعتراض نشته. په تیاره کې ځکه هلته خلک کیخي او د سحر ډیره غاڼي نو په تیاره کې کوي اول ټیم کې. اور د پیغمبر په دور کې باقی مسجدونه چې کم دي پاغي کې د سحر مونږ څومره لیټ کیږي. صحابي دلته مونږ وکړه په مسجد نبوي کې د سحر قبله بدل شوې ده. چې کله قباء ته ورسېدو صحابي الته خلکو ته وایي چې پیغمبر علیه السلام سما مونږ کړل قبله بدل شوې ده د شپې په وحی راغله. نو تاسو اوس خپل سوچ کوئ چې د مسجد نبوي نه قباء ته څومره لار ده. دا پیاده سفر دی. د پیغمبر په مسجد کې مونږ وختي کیږي او د صحابه په مسجدونو کې د سحر مونږ فرنا کیږي نه وخت کیږي. نو علت مخکې ما ذکر کو چې چونکه مسجد نبوي خصوصیت ده او د حرم شریف چې پاغي کې مونږ وختي وکړای شي خلک ډيري نو وختي پکار دی او بهتر دی. او حدیث مبارک کې راځي اسبر الصبح فانه اعظم للاجر. د سحر مونږ فرنا کی کوي په دې کې ډیر زیات اجر دی. دا دوانه علت شو. نو دا کم خلک چې اعتراض کوي چې مسجد نبوي کې او حرم شریف کې وختي جمع کیږي او زمونږ په دې مسجدونو کې د پاکستان او نورو زګینو په مسجدونو کې نا وخت کیږي دې قمقلان تر حدیث پته نشته. حدیث کې صفا دا راځي صحابي الته اعتراض نه کوي چې الکه مونږ خو سحر مونږ مسجد نبوي کې ډیر وختي کو تاسو ولی لیټ کوئ. پیغمبر علیه السلام دا اعتراض نه کوي چونکه هغه ته پته و هغه ته پته و چې د رسول الله علیه السلام په مسجد کې وختي مونږ کېږي نو خلک ډیر خلک تهجد ته پاسي او باقی د کلو مسجدونه چې په هغه وخت کې بم پکې د سحر مونږ لیټ کې د پیغمبر اعتراض کړل نو په صحابه. وان البراء رضی الله تعالی عنہ د امام ابو حنیفه په قاعده ډیر ټیټ دی. د دې حدیث نه په کومه طریقه باندې د سحر مونږ پرانا کې ثابت کړل چې خلیټ وکړي شي. وان البراء رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا. ان دې کې راځي 14 میاشتې او 17 شهرا یا 19 میاشتې. وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت او هغه خو خاودا چې زما قبله بیت الله بیرته وګرځي. وانه صلى اول صلاه صلى صلاه العصر او نبی علیہ السلام چې ولنه منځو ک بیت الله طرف ته یعنی د نسخ نه بعد هغه د مازیګر منځو. وسلم معه قوم خلق مرس منځو کو فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد. د اهل مسجد نه مراد د بنو حارثه مسجد دی چې پاغي باندې را سره تیر شه بنو حارثه د مازیګر منځ د پیغمبر سو کو. نو دام پیغمبر علی السلام ولنی وخت کې کړل هغه درې وانه اوقات کې منځونه کړل اول میانز در اخیر. لیکن دی وخت کې پاولنی وخت کې پیغمبر منځو کو او چې کله بنو حارثه تر صحابي ورسید د مازیګر منځ دی نو هغه ولته په منځ باندې ولاړو وهم راکعون پر رکوع کې فقال ویل اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت رواه البخاري. نور ته خبر ورکړي چې قبله بدل شوې ده بیت الله طرف ته راوړېدل د لحاظ تاسو راواوړئ. دلته یو صحابي خبر ورکړل اصول شاشي کې تاسویل خبري واحد باندې زما تفصیل موجود دی ما کړل. خبري واحد په کوم وخت کې حجت نشي کېده چې کله بظاهر د قران سره تعارض راځي امام صاحب وایي چې زمنګ عقل ورته نه رسی. باقی صحابي چې خبر ورکړل نو عابد په تاسو باندې سوال نه کوي. داغي وجه دا چې صحابه حجت دي عادل دي. صحابه حجت دي او عادل دي او پیغمبر په دور کې خبر ورکړي. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وما بين مشرق او د مغرب کې قبله ده. داغي قبله مدینه والا جنوب طرف ته ده. نو په ما بین مشرق او مغرب کې
مغرب به د خی طرف ته مشرق به د ګس طرف ته په دې طریقه باندې مونځ کوي. رواه الترمذي وصححه وقواه البخاري وعن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه مسلم. مونځ چې ودرېږي نو قبله طرف ته مخ کا او بیا الله اکبر وای. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا سئل عن صلاه الخوف وصفها ثم قال فان كان خوف هم اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبلها. قال نافع ولا ارى ابن عمر ذكر ذلك الى علي النبي. رواه البخاري. اجتهادي مسله ده په خپل ځای باندې را روانه ده. د صلات الخوف په باره کې تپوسو شو نو د قبله په باره کې حکم ده. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. رواه الشيخان. دام په باب الوتر کې په خپل ځای باندې را روانه ده. د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فتوا ده. وان باقی دار چې ویتر واجب دی او یعنی په حکم کې د فرض په شان دي څنګه چې فرض په ځمکه باندې کې او قبله ته د مخي د قشانتي ویترم دي. وانا عامر ابن ربيع قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله ذلك في صلاة مكتوبة. أخرجه الشيخان.